بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري. نو موږ دا خبره کړې و چې نکره منفیه نو بدی کې به عموم پیدا کیږي او چې نکره مثبته نه بدا به د خصوص فائدہ ورکړي خو چې کله دا نکره مثبته موصوفه په صفت عام سره نو بدی کې به عموم پیدا کیږي دا غي باندې موږ ویل چې مصنف رحمت الله علیه وا درې تفریعات پېښ کړي پای کې پرون دو تفریعات شو یو سړی ولګي او وی چې والله لا اکلم احدا الا رجلا کوفيا چې په خدای مې قسم دې هیڅ سره به خبرې نه کوم مګر د رجل کوفي سره به کومه نو کله دې سره دا کوفي قید نه لګول او دې سی ویل چې والله لا اکلم احدا الا رجلا نو د یو سړي سره به خبرو باندې خو بنا نس کېدو او کله دوه سره خبرې کړه د دریو سره خبرې کړه نه باندې نس کېدو چې دوه سره کله رجلن کوفي ولګو نو د کوفي په دې قید لګول سره دا عام شو د کوفي د یو سړي سره خبرې کوي کله دوه سره کوي کله لس سره کوي کله شلو سره کوي و دا نه هنس کیږي دغه شان دي دویم مثال والله لا اقربكما الا يوما اقربكما فيه نو کده سی ویل چې والله لا اقربكما الا يوما الا یومن ویلې نو بیا به مطلب دا و چې صرف په دغه کې به دغه نه واقع کیږي او صرف یو ورځ چې دې کا سړي ته نږدې شو د خځې ته نږدې شو جو بس داغې نه بعد بیا لا اله مؤبد او کچې دا کله سره د یو سره اقربکما قید ولګو نو په دې باندې اوس پای کې عموم پیدا شو ادا سره به مولی نه ګرځي پوه شو به باندې ها اوس دریم نمبر مثال وي یو سړی ولګېدو او هغه دا اعلان وکړو چې ايو عبيدي ضربك فهو حر زما هغه غلامان چې ته یواله کنه نه آزادي هغه د کافر د عمل ولګي د ټولو دی وو ټول آزادي پوه شئ ايو عبيدي ضربك فهو حر اوس دلته کې دا دی چې وای تا موږ ته مثالونه ذکر کول چې نکره موصوفه دا نکره مثبته چې کله موصوف او صفت ذکر کړل شي نو پس تاګې نو بیا دا د عموم پیدا ور کوي نو ايون جنن دا خلک ايو عبيدي ضربك پدې کو خلک دغه نشته لري پدې کو خدا صفت نه لري نه صفت نحوی ده او نه صفت معنوي ده نو ایدل کې مراد د دین ادا ده چې لکه څنګه نکره مثبته چې عموم به پیدا شي نو په ډیرو افراد باندې دلالت کوي دغه شان د ايون جنن پدې کوم ابهام ده پنکره مثبته ز سبق وما ها نکره مثبته چې کله دغه موصوفي نو بدی کې لکه ابهام وی کنه ابهام وی بګه نو دغه شان دی پدې ايو عبيد بدی کوم ابهام ده سره بګه نور دا موصوف صفت مثال نه راخه دغه چې ايو نل لګي یا شرطیه ده او یا موصوله ده نو دا دغه نه ده موصوف نه ده پنه کې ځکه ايو عبيد ايو دا مضاف ته او عبيد ته اضافت شوی ده او چې کله اضافت شنو پدې کې معرفت پیدا کی معرفت والے پیدا کیږي پوښتنه به باندې نو دا دی مثال له نو کوي ايو عبيدي ضربك فهو حر كم یو غلام زماته والی جو بس تبا هغه ازادي ټول وو اوس د دې خلاف یو بل مثال وي او دې څه ورته وي چې ايو عبيدي ضربته فهو حر زما غلامان چې تا وال نو تبا ازادي هغه ازادي چې تا وال نو هغه ازادي ور په باندې کې فرق دی ايو عبيدي ضربك زما هغه غلامان چې تی وهله نو دا غلامان بس شي ضاربین او تبس شي مضروب ضاربین می او تبس نو په دې صورت کې ټول ولګي دراغو وو ټول آزادي او په دې دیم صورت کې ايو عبيدي ضربته فهو حر زما غلامان چې تا وهل نو په دې صورت کې مخاطب سره ضارب دی او دغه کم دی دا مضروبین دي دا غلامان څه شولو مضروبین شول او بیا ولګیدل دا ټول دا ولګیدل ټول والو نو ټول باندې راکېږي ټول با نه ازاديږي پوه ټول با اوس پدې کې او باندې کې فرق سره نه په لاول نه کې چې کنه دا د په دغه سره مضروب کا پزاریبیت سره موصوف کړی دي پس سره پزاریبیت سره او یو فعل په یو وخت کې یو سیستم مضروب کیږي کوم مصفون نه دقیق بل فهم دا په کې دا کړه ده وای چې کله د وهلو نسبت دی علاقه غلامانو ته کو نه هر یو غلام بدل یو بل نه بتادي کوي چې یو بوې چې موله بل بوې چې موله او په دې کې دا نشته ده او په دې بل فهم مثال کې اذا نشته بلکې دا مخاطب خوغه ده چې کوم وایي جواب ازادي
پوه شو اوس په دې باندې بیا اعتراض جواب دی بیا وکړو دې ته پوره کوی وکذا اذا قال دغرنګ کې سړی وی ايو عبيدي ضربك زما هغه غلامان چې ته والي نو هغه آزاد وي فضربوه هغه ټول ولګیدل او دی او فانهم يعتقون نو دا ټول به آزاد وي مثال ثالث د درې مثال لکون النکره عامه په دې باندې چې نکره عام ده او بعموم الوصف على سبيل التشبيه للقاعده فان قوله ذك قول ايو عبيد ليس بنكره نحويه ولا نكره نحويه لا ولې نکره نحویه خو د بلګي نکره چې داغه موصوف او صفت نه ذکر کړل شوی دلګي دا ایون جنن دا خو دا جمع طرف ته مضاف ته اسم ظاهر طرف ته مضاف ته نو لهدا دانده ايو عابد ليس بنكر نحويه ولي لكونه مضافا الى المعرفه ذكر معرفه طرف ته مضاف ته ولكن يشبه النكره في الابهام لیکن دا ایون د په ابهام کې د نکره سره مشابه ده لکه څنګه چې په نکره کې ابهام وي د قشانتی په دې کې ابهام وي وصف بصفه عامه جو موصوف کلشه دی په صفت عام سره وهو قول ضربك فيعم بعموم صفته ندا بعام په عمومي صفت سره فيعتق كل منهم نو دا ټول به ازادي کېدل ان ضرب المخاطب جمله چې دا وې دا مخاطب دول په جمع باندې مجتمعين او متفرقين کدو په جمع باندې لا سړی وو که جدا جدا وو ټول به سکیږي ازادي کی بخلاف ما اذا قال بخلاف د دینه چې کله دوی ايو عبيدي ضربته فهو حر زما غلامان چې تا وهلغه نو بسوي ازاد وي باضافه الضرب الى المخاطب پدې کې د ضرب نسبت چاته وکړو او پدې مخکې کې د ضرب نسبت چاته کړو غلامان ته کړو الګه پويږي نو پای کې ګوره د ظرف نسبت چې دا عام ته شو نو عموم ولا معنا بګوا دلته د ظرف نسبت خاص سړي ته وشو نو خصوص ولا معنا بګي وجعل العبيد مضروبين او دا غلامان مسجي مضروبين بشي فانهم لا يعتقون كلهم لا طول بنا ازاديږي اذا ضرب المخاطب جميعهم کله چې مخاطب ټول وال نو ټول بنا ازاديږي بل ان ضربهم بالترتيب بلکې کچرته دی وال په ترتیب سره نو عتقل اولنې بس په ځا چولي لعدم المزاحم ځکه چې مزاحم د مقابل نشته ده پوښوي وان ضربهم دفعه او کچره دا ولګي یو لوړ راوغستو کنه ټول دی چې شاکي او دې لوړ راوغستو ټول به بجمو والو نو يخير المولى في تعيين واحد منهم بیا ما مولا ته اختیار وکړي چې چاله یو په کوس ما ټول ولې دي خوستا کا مخو کې جواب کې آزاد کا واښو مې معنی ووجه الفرق وسوال کوي په دې کې فرق سره چې په ايو عبيدي ضربګه کې ټول په جمع باندې چې ټول ولګي دی وو ټول آزاديږي او چې کله د ضرب نسبت مخاطب وکړي نو بیا پکې ټول آزاديږي نو هي ووجه الفرق على ما هو المشهور ان في الاول وصفه بالزاربيه وهي لاولنی کې دا غلامان موصوف کړي دي په وصف د زاربیت سره او په زاربیت کې عموم نه فعموم بعموم صفته ندا به عام په عمومي صفت سره وفي الثاني قطع عن الوصفيه او په دویم کې د وصفیت نه قطع ده د وصفیت نه پکې قطع ذکر کنه لکونه مسندا للمخاطب ځکه چې دا مخاطب ته نسبت شوی دی په اولنی کې هغه نسبت چې نه دغه ته کړه زاربیت ته نسبت شوی دی او په دویم کې د وهلو نسبت چاته شوی دی مخاطب ته شوی دی پوه شئ فلا يعم نو دا به عام نه ويثار الى اخص الخصوص او دا به ګرځي یو ته یعنی اخص الخصوص ته چې هغه یو دی ځکه چې یو متيقن دی واعترض عليه وس په دې باندې اعتراض عليه کنه چې لکه استاد دی ايو عبيدي ضربکا د دین استا دوه قسمه وصفونه یو وصف معنوي وي او یو وصف نحوي وي وصف نحوي دي ته لګيږي چې هغه د موصوف دا وضاحت لپاره د موصوف د تاکید لپاره راځي پوښوي او وصف معنوي دي ته ویل کېږي چې هغه قائم بالغیر وي قائم بالغیر وی لکه زما دیوال دی نو دیوال عین دی او د سپینواله وصف دی ځکه چې دا وصف قائم بالغیر دی دا رنګ د سپینواله قائم بالغیر دی نو ستاره دی ته چې لکه ايو عبيدي دا تنن دا وصف دی نو ستاره دی وصف نه کوم مراد دی کته وی چې وصف نحوی دی نو دا خبره خو دی غلطه ده ځکه ايو تنن دا خو یا موصول له او رسو چې دا سله او یا دا مشروط دی ورسو چې دا سره دا شرط دی نو ايو دا خو نه لکه موصول دا یا موصوله ده یا شرطیه ده نو صفت نحوی خو نه برابر نو پوښتنه به معنی کته چې صفت نحوی ده نو ايو عبيدي ضربته او ايو عبيدي ضربته په دې ځانو کې لګا دا صفت نحوی کو نه برابرېږي او کته چې دا صفت معنوي ده یعنی قائم بالغیر ده نو بیا په ځانو مثالونو کې کته ضرب نسبت دا مخاطب ته کې او کته ضرب نسبت نه دا غلامانو ته کې نو په ځانو صورتونو کې دا ايون چې دا موصوف ته صفت ته ځکه چې په ځانو صورتونو دا قائم بالغیر ده نو ته پکې ساده نه کم مراد ده او دا بیا فرق پکول کې
پوه شئ کته چې صفت نحوی ته مراد ده نو پدوانو کې دا خبره نسی کیږي کته چې صفت نحوی صفت معنوی ته مراد ده نو پدوانو مثالونو کې دا صفت معنوی ده نو تبه فرق بیا څنګه کې پوه شئ به معنی نو دی وای چې کله ما دا په دغه پورې ضربیت پورې دا قائم کوی دا وصف فزاری پورې قائم شو نو وصف یو دی دا ست په یو ټیم کې په یو څه پورې متعلق کیږي په مضروب پورې نه متعلق کیږي پوه شو یعنی صفت زاری پورې متعلق شو په مضروب پورې متعلق کیږي بیا وایي چې لکه څنګه تا پر الا یوما اقربکما فيه پدې کې چې نه کنه ترى اقربکما یوما دا مفعول فيه دی نو پای کې د عموم ته اشاره کړو نو پدې کې چې کله ترى غلامان چې دا مضروب وګرځي نو پدې کې عموم پیدا کنه نو پدې کې او پای کې فرق دی ځکه مفعول به په کلام کې فضله وي او مفعول فيه په کلام کې فضله نه بلکې راي په کلام کې دغه ځکه حرف فعل تدریس څنګه جوړل نسبت الى الفاعل نسبت الى زمان او معنی مصدری نو پدې کې معنی مصدری په دې کې نسبت ال زمان ده پوه شو به باندې هغه به باندې پوه شو واعترض عليه اعتراض کړل شوی دی پدې باندې بانکم اذا اردتم الوصف النحويه وکچرستا ایو پدوانو مثالو کې ایو عبید دې کنه خو الګا تاسو پوه شو به باندې پلاولي کې ګوره پلاولي مثال کې دا غلامان ضاربین جوړيږي او په دویم صورت کې مضروبین جوړيږي انکم ادارتم وصف نحویه کچرستا اراده د نه وصف نحوی نو وصف نحوی څه ته وایي چې هغه وصف چې د موصوف د پاره او د موصوف د وضاحت د پاره یا د موصوف د تاکید د پاره راځي الګ پوهیږئ فليس شيء من المثالين من قبيل الوصف نو په دواړو مثالونو کې دا ایون چې دا وصف نه جوړیږي ولی لان اي موصوله او شرطيه ذکر اي چې دا هو موصوله ده سره شرطيه ده وان اردتم الوصف المعنوي او که تاسو اراده ده چې دا وصف معنوي ده وصف معنوي څه ته ویل کېږي په زور وای قائم بالغیر ده وای دا په ځان لیکي ګوره دا په کې نشته ده په کتاب کې کله د دینه مراد وصف معنوي وي نو ففي كل من المثالين حاصل نو دا په دې څوڼو مثالونو کې سره ولي لانه في الاول وصفه بالضاربيه وفي الثاني بالمضروبيه چې بل اولي کې دا موصوف شوی دی پس سره په ضاربیت سره او په دویم کې دا غلامان دي دا سری مضروب دي او که ضارب دی او که مضروب دی خدا قائم بالغیر دی سره الا ترى تنقل ان في قوله الا يوما اقربكما فيه الا يوما اقربكما فيه وجد العموم فديك عموم دل شوی ما ان يوما وقع مفعولا فيه لا فاعلا سره د دین چې دا يوما مفعول فيه الکا وایته کنه چې دا ضاربیت والا معنا دا عموم والا معنا صرف په فاعل کې موجوده ده نو پرې الا يوما اقربكما فيه فديك قوم دا مفعول فيه ده نو الله کو د عموم پیدا کړو او دلته کې چې کله غلامان چې دا مضروب جوړیږي نو الله به تا عموم نه پیدا کړي پوهیږي به باندې आवाज نه راځي کنه پوه شو به باندې نو فينبغي ان يكون المفعول به كذلك نو پکاره چې مفعول به متخصص شي پوه شو نو اجيب جواب ورکړل شوی بان الضرب يقوم بالضارب فلا يقوم بالمضروب چې صرف په یو صرف پورې په یو وسه پورې دا متعلق کیږي نو کله چې دا موصوف شو په مضاربیت سره نو دا په مضروب پورې وسنه موصوف کیږي پوه شئ او بل دا کنه چې تاوی چې مفعول به دا قیاس کې چې دا په یومن کې دا کړه دی هغه مفعول له دا مفعول ال د فاعل نو نو موږ وایو چې مفعول به دا فضله سیس دی یعنی د دې په لري کولو باندې په کلام کې نقصان نه راځي په معنی کې نقصان نه راځي او مفعول فيه دا دغه نه فضله نه ځکه دا ظرف ته او په هر فعل کې ظرف موجود وي په هر فعل کې والمفعول به فضلتنا مفعول به فضلنا لا يتوقف الفعل عليه ندي موقوف ده فعل بجندل باغباني بخلاف يوما وهو مفعول فيه ده مفعول فيه ده فانه جزء من الفعل او دا يوما جدنا ده جزء ده فعل لا ذکر چې دا سره پدې کې نسبت الى زمان لانه عباره عن الحدث مع زمان ذکر دا مفعول فيه عبارت ده حدث سره د زمانینا فيتلازمان ندوانه به یو بل سره متلازمي الګه پوښ په دې باندې وقيل في الفرق او چا په فرق دا ویلي دا مې راته ویل ان في سوره الاولى لما علق العطف بضرب العبد وکله چې په الاولي سوره کې چې کله د عتق معلق له شو په وهلو د غلامانو سره يسارع كل منهم الى ضربه د هر یو بداري کې د دونه د دې سړي وهلو ته لاجل عتقه چې زکه چې د په والو باندې بسکیږي ازادي فلا يمكن التحيز فيه الى المولى فلا يمكن التخير فيه للمولى بلا مرجح نو مولا ته بګي بغیر د ترجیح نه اختیار نه ملاويږي بده کې دا هر یو به کوشش کوي چې مواله او خدا ویلي دي چې چاته واله نو بس هغه ازادي نو د بری کې د دغه ته
د ترجیح دغه نشته لري لازم واله نشته لري فيعم نطول تبعامي بخلاف السورة الثانية فخلاف تدبيم سورتنا فإنه علق فيها على ضرب المخاطب كچرتي دا معال متلن دا معلق لشو بضرب دا مخاطب باني فلا ينبغي له بیا مناسب نه دل لپاره اي يضربهم جميعا چې ټول په ځم باندې وي ليوتو کو چټول ادا چی فيخير فيه المولى بين واحد منهم نو اختیار ورکړي چې په دې کې مولا ته چې په دې کې یو څه انداز غوړه کا لکه پوه شو به معنی ها نو یې په دې لاولني کې چې نه مولا ته اختیار نشته ځکه هر یو بلد ادي کې چې مواله جزاء ذات شمه نو ټول به ازاديږي او بس ویم کې خدای ویلي چې تا کم یو کس وو نو مولا ته به اختیار به دي لکه پوه شو به معنی نه یو ازادي کې بلکې ټول نه ازادي پوه شو نو دا درېم مثال دی چې د کېره کلام موصوفي په صفت عام سره خدای لګي پکې ګور نه کېره موصوفه نشته نه نکره موصوفه پکې نو دا مثال دی ولې ذکر کړل نو څنګه چې په نکره کې ابهام وي دغه شان په دې ايون کې جنن نام سره نه ځکه مثال ذکر کړل واښو به دی باندې هغه یاد بشي ورته دا ورواړه